دا کتاب الایمان یې ولې مخته کړي ځکه ایمان چې کوم دی هغه بنیاد دی د عمل لپاره چې عقیده نه برابر ایمان نه برابر نو عملونه چې کوم دی هغه نسي کیږي په دغه ژبه باندې هر کتاب کې چې کوم دی هغه ایمان مخته کیږي تر چا تر د نور اعمالو بیا د ایمان یو لغوي معنا موږ وایو یو اصطلاحي معنا ایمان په لغت کې څه وایي تصدیق ته وایي او دا په قرآن کې استعمال شوی دی وما انت بمؤمن لنا دلته ایمان په معنا د اصطلاح کې نه دی استعمال شوی اصطلاحي معنا نه ده مراد دلته ما انت بمؤمن لنا معنا څه بمصدق لنا دلته ایمان په معنا د لغوي استعمال شوی چې تصدیق معنا ده بل چې کوم د ایمان د چیسته مشتق کړو د امن څخه مشتق کړو نو بیا څه معنا سره چې مؤمن سلو معنا دا مؤمن سړی په دې خپل تصدیق باندې دا مصدق څه دی په خپل تصدیق باندې د مصدق څخه چشتي د مصدق د تکذیب او د مخالفت څخه د چشتي محفوظ سي په پېژ شاه بیا مرداوی چې شاه عبدالعزیز رحمت الله فرمایي چې د کتاب الله یو ظاهرا او باطنا اقرار کول دي او بل داغه معنی د قرآن د سنت مطابق منل او بیانول دا ته ایمان ویل کیږي کتاب و سنت ظاهرا و باطنا منل او داغه معنا د قرآن و سنت مطابق منل او بیانول ته چې کیږي ایمان ویل کیږي اوس که سړی راولاړ شي ظاهرا او باطنا قرآن اقرار خو کوي چې زه منم لیکن داغه معنی چې کومه د قرآن او د سنت د مراد خلاف بیانې دا ته چې کیږي الحاد او زنده کول کیږي هغه سړی ملحد او زنديق جوړیږي مثال موږ د جنت او دوزخ چې کوم څوک ظاهرا اقرار کوي لیکن او داغه معنا چې کوم دی هغه دغه کی تحریف کوي خوشحالي او غم ځنه کوي دا چې سلو د زندګان ده بیا د علامه انور شاه کشمیری خبر او کله چې هغه چې کوم څه نبی اسلام کوم احکامات راوړي داغه تصدیق کول ویلي د نبی اسلام پر ذات باندې داغه یقین ساتل او داغه تصدیق کول دا ایمان دی او کسره دولت څخه د دلایل عقلی او پر بنیاد باندې نبی اسلام او داغه احکاماتو تصدیق وکي دا تمامي نه ول کیږي امام محمد بن حسن الشیبانی فرمایي چې هغه ایمان چې کوم دانوم دی د ټول ما سی والله سره د بیزاری نوم د ټول ما سی والله سره د بیزاری د تصدیق نوم چشتي دا د ایمان دی دا پر هغه باندې غایت ذکر کړیو د چا د قد کان لکم اسوه حسنه فی ابراهیم او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا رقم مرزا مظهر جان جانان شاولی الله رحمت الله علیه او قاضی ثنا الله پانیپتی رحمت الله علیه هغه د ایمان چې کوم دی یو صورت دی یو حقیقت دی صورت کې درې شان دي تصدیق بالقلب سلو پزړه باندې یو شی منل او بل چې کوم دی عمل بالجوارح سلو والاعضاء او دریم شی چې کوم دی هغه اقرار باللسان دی نو دا درې شان چې ولو کدي وکړ دا ته صورت المؤمنه دا د ایمان صورت دی او حقیقت څه توای د ایمان چې مقتضا د طبیعت دا تابع کې د مقتضای شریعت سره ستا طبیعت یو څوای او شریعت بل څوای ته خپل طبیعت پرېږدې د شریعت مطابق لار سي ته صحیح مؤمن بیا او که ته مؤمن یم خو شریعت باندې وای دا او ته طبیعت وای هغه ته پر هغه خوا روانې ته په حقیقت کې مؤمن نه یې ته په پوهېږې بس دا چې کوم لازم سبقان نن خلاصه سوله واخر دعوه